وعن سلمة بن قيصر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ابتغاء وجه الله بعده الله من جهنم كبعد غراب وهو فرق حتى مات هرما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زمان محترم مسلمانان روزي مبارك میاشتا دی فضیلتونو کې یو فضیلت دا هم دی. سلمہ ابن قیصر رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ مبارک فرمائی کہ کم یو بنده دا اللہ دا رضا دا پارا روجه ونیسی نو دې به د جهنم نه دونه لرې کړي شي چې د هغې یو مثال ورکوي د جهنم نه به دومره لرې شي چې و یو مارغه دی او هغه وړوکی دی بچی دی او هغه والوتو کارغه او هغه روان دی په هوا کې الوزي سفر کوي او په دې سفر کې د دومره سفر وکړو چې د دې ماشوموالي نه دی ورسېدو بوډا شو دا مارغه او بیا مړ شو د جهنم نه به دومره لرې شي. د مارغه د کارغه مثال یې ورکړی دی حدیث پاک کې. او زمونږ عام دغه دا دی چې د دې کارغانو ډېر زیات عمر څوک وایي 500 کاله عمر یې او څوک وایي 600 کاله عمر یې دی. نو د کارغه مثال حدیث پاک کې رسول الله مبارک ورکړ چې یو کارغه دی وړوکی بچی دی او دی والوزي او دی دومره مزل کوي چې اخره کې بوډا شي نو څومره وخت کې به دی بوډا کېږي او بیا د هغې نه پس مړ شي. نو دومره مسافت چې یو کارغی بچی وي او هغه پکې بوډا شي دومره مزل نه دی دومره لرې به د جهنم نه به دې لرې کړي شي. نو د الله د رضا دپاره د یو روژې په برکت سره الله پاک دا بنده نارینه او زنانه د جهنم نه دونه لرې کوي لکه 500 کاله چې سړی مزل وکړي نو دې به څونه مزل کوي دا د یو روژې په برکت سره. نو موږ روژه چې دا روژې ته د الله رب العزت یو حکم دی موږ د دې قدر او دا موږ نه چېرته ناقدري دی کې وشي چېرته فضول موږ نه بې ځایه په قصد سره روژه موږ ولرو. نن هغه مسایل دي چې په هغې کې په سړي باندې روژه هم څه ده قضا هم راځي او کفاره هم پرې راځي. روژه هم خراب شو او کفاره هم پرې لازم شو ځکه چې د الله تعالی حق د حقوق الله خلاف ورزي او د الله حق چې څوک مات کړي نو د هغې په هغې به معافي به غواړي الله بېشک هله معاف کوي. نو د هغې چې موږ معافي غواړو د هغې طریقه به دا چې موږ به د هغې په بدله کې یو روژې نیسو ځکه موږ قصدن عمدن خوراک کړی څښاک هم کړی کور کې بچو ته ورنږدې شوي دا 3 څیزونه داسې دي چې دا وشو خوراک قصدن شو څښاک اوبه چا وڅښلې قصدن او کور والا ته نږدې شو قصدن عمدن نو په ده باندې د دې معافي به غواړي او د معافۍ طریقه دا ده یو خو به دا روژه ده او بیا پې د دې په بدله کې کفاره به راځي. کفاره بیا څه دي په هغه زمانه کې غلامان نو یو غلام به دې آزادو اوس غلامان نشته د غلامانو ټیم ختم شوی نو په دې دور کې به چې چا قصدن عمدن روژه ماته کړه
نو ابا یو قضا راوړي او شپېته به ورسره روژې نیسي او شپېته روژې به نیسي خو پرلپسې به یې نیسي ځکه دا د الله مجرم دی او ډېر غټ جرم یې کړی 11 میاشتې ده ته د خوراک اجازت او دا 12مه یو میاشت وه ده د الله د قانون خلاف ورزي کړې ده نو الله پاک وایي چې تا زما قانون مات کړی دی نو ته به اوس 2 میاشتې مسلسل روژې نیسي پرلپسې به روژې نیسي اوس د کفارات چې دي دا خو ډېر قسمونه دي خو موږ دلته د روژې د کفارې بیان کوو نو مسلسل به روژې نیسي 2 میاشتې خو دا 2 میاشتې مسلسل روژې چې دی نیسي نو که د دې په میاشت کې ده ته بیماري راغله نو که سړی و دی بیمار شو هر قسمه بیماري وه نو د ده هغه کفاره دوباره د سره شوه بیا د سره شوه بیا به د سره کوي او که زنانه وه نو زنانه معذوره ده ځکه چې کومه د میاشتې بیماري راځي نو په هغې کې دا معذوره ده نو زنانه چې کومه کله په روژو د کفارې په منځ کې بیماري راغله نو دا څونه ورځې د بیمارۍ دي دا دې ته معاف دي چې دغه څنګه تېرې شي د دې نه پس به بیا دوباره څه دي هغې پسې نورې شروع لکه یو میاشت روژې ونیوې یو میاشت پس یا 20 ورځې ونیوې او بیا بیماري راغله نو 15 ورځې بیماري وه نو 15 ورځې بعد به دوباره بیا شروع شي نو 20 روژې مخکې نیولې وې نو 15 ورځې پس چې شروع کړي نو 21مې روژې نه به سټارټ والي بیا شروع شي د هغې هغه دوباره نه د سر نه کېږي ځکه د زنانو بیمارۍ دا د الله د طرف نه دي دغه محوالي یو بنده دی هغه بیمار شو تبه پې راله بل څه دغه شو یا په سفر ووتو سفر کې نو که ده روژه ماته کړه دې کفاره کې نو دوباره به پې بیا د سر نه کېږي دا کفاره دغه روژې ونه شوې بیا د کفارې نه خو د 2 میاشتو د روژو دا 2 میاشتې روژې کو دې د سپوږمۍ په دغه سره نیسي په نیټې سره او د سپوږمۍ په حساب سره نیسي نو بیا به 2 میاشتې نیسي یعنی سپوږمۍ راوخته روژې شروع کړئ نو مسلسل د سپوږمۍ په ترتیب به نیسي خو هغه د یو کمو 10 شو او که د 10 شو په هغې کې بیا پوره 15 روژې ضروري نه دي بلکې د سپوږمۍ په حساب سره نو د سپوږمۍ حساب سره کله کله میاشت د یو کم 10 شو وي نو کو چرته د یو کم 10 شو دواړه میاشتې راغلې او 58 روژې ونیوې د کفارې ټیک ده خو که په تاریخ یې شروع کړه د سپوږمۍ حساب سره شروع نه کړې روژې نو بیا به پوره 15 روژې نیسي او یو به ورسره قضا هم نیسي نو یو 15 روژې شو یو بنده دی هغه نه کفاره پې راغلې ده خو نور وسې د روژو نه کېږي سخت بیمار دی طاقت یې بلکل نشته شدید تکلیف دی ورته نو بیا د هغه دپاره حکم دا دی چې 15 مسکینانو ته به روټۍ ورکړي 2 ټیمه د ورځې 2 ټیمه روټۍ به ورته ورکړي 15 مسکینانو ته یا 2 ماښامي دي دواړه 15 مسکینان راغواړي
نن په یو ورځ دی د ماښامې شپېتو ته ورکړه همدغه شپېته مسکینان به سبا ماښام هم راوغواړئ 2 ټیمه شو یا نن ماسپښین دی شپېتو مسکینانو ته روټۍ ورکړه دغه شپېته مسکینان به سبا ماسپښین هم راوغواړئ نو یا په ورځ کې 2 پیرې یا په 2 ورځو کې څه خبره دغه نه ده نو دا چې د چا پورې د روجو وس او طاقت نه وي بلکل نو هغه به بیا شپېتو مسکینانو ته 2 ټیمه په مړه ګېډه روټۍ ورکوي او چې یو مسکین ته په کم ټیم ورکړه بل ټیم به همغه مسکینان راځي ګورې خادې کې یو صورت دام جایز دی یو مسکین دی او روزانه راځي او 2 ټیمه روټۍ خوري شپېته ورځې راغی او 2 ټیمه در سره روټۍ خوري په مړه ګېډه دا هم ټیک شوه جایز شوه یا هر ورځ یو مسکین راځي او شپېته ورځې ورته ته روټۍ ورکې په مړه ګېډه دا هم صحیح ده د شپېتو مسکینانو د خوراک او څښاک او د روټۍ چې کومه خرچه وه یا روټۍ وه ادې یو مسکین ته په یو ورځ ورکړه نو د یوې ورځ دی ادا شو د یو کم دی شپېتو به بیا ورکړي نه د ادا کېږي کفاره کو چرته شپېتو مسکینانو ته دی روټۍ ورکړه خو د صدقې فطر د نصاب نه د کمه ورکړه نو هم کفاره دی ادا نه شوه کو کفاره څوک وایي چې زه نقد روپۍ ورکوم نقدي ورکوم نو یو فقیر ته به په یو ورځ کې د یو صدقې فطر نصاب ورکړي چې موږ ورته کومه سرسایه وایو چې په کوم ورځو په هغه ورځو کې د یو فقیر څومره سرسایه جوړیږي د سره په یو بنده څومره سرسایه راځي نو شپېته سرسایې دې ورکړي بس ټیک ده شپېتو کسانو یو کس ته به په یو ورځ د شپېتو کسانو سرسایه دې ورکړه صدقې فطر نو د یو ادا شوه او یو کم شپېتو ته به نورې ورکړې بیا دا کفاره مونږ ووی چې یو کفاره د روژو ده خو په هغې کې تسلسل دی او په دې خوراک په دې کې کو یو سړي وس او طاقت د روژې نه کېدو او خوراک یې ورکو د اوس چې موږ لګیو چې شپېتو مسکینانو ته به 2 ټیمه خوراک ورکوي نو په دې خوراک کې وایي پرله پسې ضروري نه ده مثال په طور 10 کسان دې نن راوستل دغه 10 سبا دې وس نه کېږي ته وایې یو 3 ورځې پس څه خوراک جمع کومه چې بیا یې راوغواړم بلکل ټیک ده 3 ورځې پس یې بیا راوغواړم شپېته کسان دي نن دې یو ټیم روټۍ ورکړه تا وې یاره ما کره چې څه ختم شو یو هفته صبر کومه نو د 2 ټیمه خوراک کې یو ټیم دې نن ورکو او د بل ټیم تا وې یو هفته پس ورکو بلکل یو هفته پس د شپېته واړه بیا راوغواړه او یو ټیم والا بیا خوراک ورکړه په دې کې پرله پسې خوراک ضروري نه دی خو روژې ګورې ضروري دي پرله پسې شپېته روژې او دا خوراک به هغه سړی ورکوي چې ښه د روژو طاقت یې ګورې نه وي ځکه مسله ده چې د یو بادشاه دی او هغه روژې خوړلې دي کفاره پرې راغلې ده هغه سره غلامان هم شته هغه سره د دنیا مال او دولت کې شپېته نه هغه 2000 کسانو له هم خوراک ورکوي او دلته روژې دي نو هغه بادشاه لپاره حکم داري چې هغه خو خوراک کوي نو هغه 2000 کسانو له خوراک ورکولی شي او غلامان خو به هغه 200 آزاد کړي نه د بادشاه لپاره حکم بیا داري هغه ته به روژې ونیسه
ځکه به وایي راشه روژې خورا او غلامان ازادوه. د بادشاه لپاره حکم داري چې هغه ته به بیا روژې به نیسي، ځکه د هغه وس کېږي چې روژې ونیسي چې بیا د الله د حکم نافرماني نه کوي. نو اول نمبر روژه ده، روژې به نیسي. خو د خوراک چې کوم کس ورکوي دا پچا چې کفاره راغلې ده، نو هسې نه چې د خپل خاندان نوسي کړوسي او کودي او ټیکري او پردي راټول کي او پلار او نیکه او قرنیکه راټول کی او ښځه او بچي راټول کی، نه په هغې باندې نه کېږي. نه به دې پکې نیکه پلار قرنیکه ډرنیکه دا به هم نه وي، نوسي به هم دې پکې نه وي، کړوسي به هم دې پکې نه وي، کودي او ټیکري به هم دې پکې نه وي، او نه به دې پکې ښځه وي. ځکه د دې خلکو نفقه په تا واجب ده، د ښځې او د بچو. نو په بره باندې او په لاندې باندې دا ټول به پکې نه وي. ستا د کور خلک به په دې کې نه وي، مسکینانو ته به یې ورکړي. ها که ماشومان و نابالغ و هغې ته د خوراک ورکړو بیا هم کفاره ادا نه شوه، ماشومانو ته به هم نه ورکړو. او نن سبا یو ښه صورت ته دا دی چې ته وایې زه به شپېته مسکینان څنګه ګورم. نن سبا زمانه کې نو فتاوو ټولو لیکلي، یو ښه صورت دارې سړی و چې زما کفاره مدا شي، نو مدرسو کې ټول څه د فقرا چې کوم طالب علماني او مدرسو کې سبقونه وي دغه یو ښه دغه دی، نو مدرسې ته یوسه بس ځان ته خلاص که په اسانه به د کفاره ادا شي. او هغې ته ووایه چې دا د کفاري یو سړي کفارې روجې نیوي په منځ کې رمضان، کفاره دوباره د سر نشو. ځکه رمضان خو 11 میاشتې پس راځي، د 11 میاشتو کې به د کفاره روژې نیولې وي. نو چې رمضان راغی نو کفاره ونه شوه. صرف واحد زنانه داسې ده چې د میاشتې بیماري کومه راځي د هغې دپاره معافي ده، هغه به هغه روژې به په منځ کې ودرېږي چې څومره بیماری ختمه شوه د هغې نه پس به بیا قضۍ ګورې نه کوي، یو ورځ هم بس هغې پسې به واپس شروع شي. شلې نیولې دي نو 21مه به شروع کړي. یو زنانه ده د کفارې په منځ کې د ماشومانو بیماره شوه، ماشومانو شو، نو کفاره بیا د سر نه شوه، ځکه هغې ته خو پته لګي اندازه لګي، نو کفاره بیا د سر نه شوه. داسې ټیم کې به روژې شروع کوي د ماشومان والا زنانه چې د هغې د ماشوم د زیږېدو وخت پکې نه راځي. یو بنده دی هر کال یې روژې خوړلي، تیر کال یې روژې خوړلي، بل کال یې روژې قصدن عمدن خوړلي دي، خو کفاره یې لا نه ده ادا کړی، روژې لا د کفارې نه دي نیولې. نو اوس به د هر رمضان او د هرې روژې ځان ځان له کفاره که نه دا 3 رمضانو کې د خوراک کړی د قصدن عمدن د هغې ټولو به یو کفاره د هغې ټولو به یو کفاره. کفارو کې تداخل دی. یو بنده دی 3 کاله روژې خوړلي دي، د هغې دپاره یو کفاره ونیوې، 2 میاشتې د ټولو دپاره کافي شو. د 3 رمضانو هغه کوم قصدن عمدن چې و د هغې هغه معافي به په دې یو کفارې سره راشي چې 2 میاشتې ونیوې مسلسل روژې، نو د هغه ټولو روژو د رمضانونو کفاره ادا شو. یو بنده دی او هغه یو کس ته ووایي چې زما د طرفه 80 مسکینانو ته 2 ټیمه روټۍ ورکړه، ځکه چې په ما کفاره راغلې ده او زما روژې هم نشم نیوی، بوډا دی، کمزورې دی، مرګ ته نږدې دی، سخت بیمار دی. بل کس ورته ووایي چې ټیک ده زه به ورکړم، او هغه د ده د طرفه 80 مسکینانو ته 2 ټیمه روټۍ ورکړه، نو کفاره ادا شو. خو که ده ورته ویلي نه و او هغه د خپل د طرفه
د جانب نه د خپل د ځانه ویلي ورته نه و او د هغه د یاره په ده کفاره ده او 2 شپېتو مسکینانو ته 2 ټیمه روټۍ ورکړه نو کفاره یې ادا نه شوه ځکه هغه ورته نه ویلې ده د ځانه ورکړه زنانه د 3 ورځو نه چې کومه بیماری کمه راشي دا بیماری نه ده روزې به نیسي د 10 ورځو نه بیماری زیاته شوه د 10 ورځو نه زیاته شوه دا بیماری نه ده خپلې روزې د دې کې نیسي او چې څومره عادتو 8 ورځې عادتو هر میاش او 10 ورځو ته ورسېده بیماری او د 10 نه واوښته 15 ورځې لاړه نو 8 ورځې بیماری شوه او دا نوره څه ده بیماری نه ده نو تاسو به دې کې ذهن ته راځي چې هسې هم قضا به راوړي د روجو کو بیماری وي او که نه خو دې کې مسله د منځونو راغله چې د 8 ورځو نه واوښته عادت 8 ورځې او 15 ورځو ته بیماری ورسېده د زنانه نو دا 8 ورځې خو د روجو شوې او د دې نه اخوا چې څومره د 10 نه اوښتې دي 15 ورځې نو د 4 ورځو منځونه به هم راګرځي د 4 ورځو منځونه هم بشته دا مسله ځکه کوم چې دې کې د مونځ مسله ده روجې خو باسې قضا راوړي خو مونځ به هم اعاده راوړي ځکه چې دا بیماری په دې بیماری کې د منځونو قضا نشته په زنانه باندې منځونه معاف دي او روجه پې معاف نه ده نو چې د کله د 10 ورځو نه واوښته نو اټومیټک پته ولګي د شریعت وایي چې د 10 نه زیاته ورځې بیماری نه وي نو دا دې پوه شي چې دا بل څه بیماری ده نو اوس دې خپل روجې ونیسي او منځونه چې کوم دي د هغې به قضا راوړي بیماری په یو ورځ کې د روجو پر ورځو کې ختمه شوه نو دا زنانه به د ماښامه پورې څه خوراک څښاک نه کوي او داسې به د روزهدارو په شان به دا څه کوي ځان جوړوي مشابهت به هغې څه اختیاروي د روجې میاشت تېره شوه او د روجې قضا راوړي یو بنده قضا روجه ده او د هغې قضایي کوي نو دې سره به د تراوو قضا هم کوي نه د تراوو قضا پې نشته تش د روجې قضا به وي بعضې زنانه دوایي استعمالوي د بیمارۍ د بندش لپاره دوایي کو صحت ته ضرر نه ورکوي نو د دوایي استعمال جایز دی خو دې کې شرط دا دی چې صحت ته ضرر نه ورکوي ځکه د صحت ضرر دام څه دی یو هغه فریضه ده د خپل صحت به خیال ساتي د کومو وجوهاتو د وجې چې روجه ماتولی شي او ماتول جایز دي نو هغې کې یو زنانه ده او هغه څه دی د ماشومانو بیماره ده او په خپل ماشوم باندې یېرېږي چې هسې نه زما دا ماشوم هلاک نشي نو دغه زنانه روجه ماتولی شي یا ماشومانو ته زنانه شوده ورکوي نو چې کومه زنانه خپل بچي ته شوده ورکوي او د هغې روجې د وجې په شودو فرق لویږي او شودې وچیږي او ماشوم ته هلته خطره پیدا کیږي د ماشوم د خوراک بل بندوبست نشته نو دا روجه بیا ماتولی شي د بېهوشۍ په حالت کې یو سړي ته چا په خوله اوبه ورکړې یا خوراک ورکړو نو روجه ماته شوه روجه ماتول د ده دپاره جایز هم دي نو قضا به راوړي
نشته. یو بنده دی که روجه نیسي نو بیماری اسکی روجه ده روجه خو بیماری پې راغله سخته تبه یې شوه یا بل څه داسې بیماري پې راغله یا یو زهریله څیز وچیچو که دوی روجه نه ماتوي او شوده وغیره نه څکي نو د ده ځان هلاکت ته بوځي دی هلاکېږي نو دې د روجه ماته کې جایز ده بیا به قضا راوړي. یو زنانه ده او هغه سرخي لګوي په شونډو باندې خپل سرخي استعمالوي نو که دا سرخي د دې خولې ته ځي نو بیا مکروه ده بیا دې داسې سرخي نه استعمالوي په روژه کې دې ځان وساتي د سرخي پوډرو نه دې ځان وساتي. یو زنانه ده او هغه خوراک معده کوي په خوله کې او یو بچی له ورکوي او هغې په دوران کې دا خوراک د دې تیر شو نو قضا به راوړي کفاره پې نشته. یو زنانه د روژه ماتي د خوراک تیاری او هغه سالم سکي چې چېرته مالګه خو پې تیزه نه نو هسې بې ضرورته سکل دا چې دي ښه خبره نه ده. که کور کې داسې افراد دي چې غوسه کېږي یا بدمزاجه خاوندی چې هغه دې ته کارېږي نو بیا دې له دا سکل چې دي د ژبې په سر باندې دا جایز دي. یو زنانه ده او هغې اخلي پخلی وکړو او سخته بېتابه شوه او بېهوشۍ ته نږدې شوه او خطره ده ورته نو دا د روژه ماتي. ښه یو روژه چې ده یو کس د بل کس د طرفه روژه نیوي شي که نشي نیوي روژه په هر بنده باندې ځان له فرض ده په هر مکلف بنده باندې. یو بنده دی او روژې ته ډېره قضا شوي او یاد یې وتلی او روژې ونه نیوي نو په آخري وخت کې بیا وصیت وکړي او فرض کې دي چې ما باندې دومره روژې قضا پاتې شوي دي خپل وارثانو ته دې ووایي چې زما د حصې نه به تاسو د دومره روژو فدیه ورکړئ د دومره د یو روژې په سر یو صدقه فطر دی یو سرسایې نصاب دی نو بیا دې وصیت وکړي چې په ما دومره روژې پاتې شوي دي او تاسو د هغې فدیه ورکړئ زما د حصې نه. او کم خلک چې کار کوي او کار یې سخت دي نو د کار د وجې روژه نشي پرېښودی. او رسول الله مبارک حدیث دی سلمان رضی الله عنه روایت کوي وی من خفف عن مملوکه فيه غفر الله له واعتق من النار. کم بندگانو سره چې خلک غلامان کارونه کوي یا مصریان خادمان دې سره کارونه کوي نو دې په دې باندې تخفیف وکړي اسانتیا دې به راولي چې هسې نه د دې سخت کار د وجې دې روژه ماته کړي او چا چې په خپلو خادمانو نوکرانو او مصریانو باندې اسانتیا راوسته په روژه کې نو الله به د ده بخښنه وکړي او دې به د جهنم د اور نه آزاد کړي. نو منګه زمون کورونو کې مختلف قسمه خلک دي خپلو زنانو باندې رحم خپلو ماشومانو باندې رحم خپل ګاونډي باندې رحم ځکه دا رسول الله مبارک وی هذا شهر المواسات دا د غمخوارۍ میاشت ده د صبر میاشت ده نو موږ خپل ګاونډي خیال وساتو د خپل بچو خیال وساتو او خپلو زنانو باندې په دې میاشت کې رحم نور مسائل بیا بیانو واخر دعوانا الحمد لله.